अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ीह फउलाइका हुमुल फाइज़ून। मोहतरम हाज़िरीन व मुसलमानानो पदेदा के ज़मंगा मोहतरम रोल मौलाना हुसैन अहमद मुत्तकी औदाग मरगरो दा प्रोग्राम ही खुदेव माध्यम दावत राकड़े ज़मंगा नूरो मरगरो उलमाए किराम ले दावत वरकड़े पदी प्रोग्राम की गरज मकसद सो गरज मकसद दई सदानो चे इलेक्शन रवान दे और दे दान उठने ज़्यादती दानो चे चांदा बाड़ी चखाना देर राशि नदरा बाड़ेर चांदा वर्की दाने चे तारीफ दे जीने दे सुख न पीछनी न दिले दा प्रोग्राम ही खुद चे खाना क्यों पीछनी चे बदे राय की बाटकी लगी और ब्या पतियाला नंडे राय की यौ मुलादे हुसैन अहमद नूम दे खाना क्यों पीछनी दलासल मकसद और गरज सिर्फ और सिर्फ दाव चतासुर अवगाड़ी और दावत दर की अल्लाह दीन सकामें ज़्यादे रागले नवा पुरशी ज़्यादे आएगी कमे उशी कमे यगा पुरशी दीन का तवज्जो का मशवी नवा ज़्यादशी कुरान और सुन्नत सरा लगाओ मीना मोहब्बत नूरम ज़्यादशी बदीनियत और बदी इरादा तासुले दावत रखड़े बंदे दावत राखड़े
زمان دعا ده چې الله دې د ده په دې عمل کې نور اخلاص پیدا کړي او دا دې الله د ده لپاره هم ذریعه د نجات وګرځوي. الله دې زموږ لپاره هم ذریعه د نجات او د خلاصون وګرځوي. ما چې کوم آیاتونه ولوستل نو په دې کې پروردګار عالم د مؤمنانو یو اسانه نښه ذکر کړي او اسانه نښه دا ده انما قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله. د مؤمنانو نښه دا ده چې کله دوی قرآن او سنت ته راوبلل شي الله پیغمبر ته راوبلل شي دا ورته ویل شي چې قرآن او سنت دی نو دوی په منډه راځي د هغې تابعداري کوي هغې ته ګردن نهادي هغه مني او چا چې الله او پیغمبر ته غاړه کېښوده او تابعدار شو ویتقي او د الله نه ویرېدل نو د هغې سلاو د هغې اجر بیا الله رب العزت ذکر کوي چې زه به الله اجر او سلا ورکوم. بل ځای قرآن کې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د الله نه ویرېده د الله یره د هغه په زړه کې راغله نو الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. الله به هغه ته د خلاصون ځای وګرځوي. مصیبتونه یې تکلیفونه یې غمونه یې د هغې نه به خلاص کړي. یو صله یې دا ده چې د الله نه ویرېده نو الله یجعل له مخرجا هغه له به ځای د خلاصون پیدا کړي. ورپسې وایي ویرزقه من حیث لا یحتسب او رزق به ورکوي داسې طرف نه چې د ده به ګمان او خیال کې هم نه وي او الله به ورله رزق ورکړي. ځکه انسان دوو څیزونو ته دنیا کې محتاج دی چې دواړه ډېر اهم او دواړه ډېر ضروري دي. یو هغه محتاج ملګري ته او دویم هغه محتاج رزق کی او دویم دا چې د هغه سره ملګري نو هغه انسان دنیا کې ښه ژوند کېږي او د خوشحالۍ ژوند تېر کړي. چې دنیا کې د هغه د خوراک بندوبست وي نو بیا هم هغه انسان پریشان وي او چغې وایي ګراني ده او ګراني ده او چې ملګری ورسره نه وي نو هغه هم بیا پریشان وي چې یوازې بوډا سړی او ښځه یې مړه شي او کوڼ شي نو بیا غریب ډېر پریشان وي یوازې شي او د هغه ملګری څوک نه وي. دا دواړه څیزونه الله ورکوي. د دې وجې نه الله چې کله د تقوا ذکر کوي ورپسې د دې نعمت ذکر هم کوي. سوره نساء کې الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم او خلقو یریږئ د رب ستاسو نه الله نه یره وکړئ. بیا هغه نعمت ذکر کوي الذي خلقكم من نفس واحده. الله چې تاسو پیدا کړی یو جنس ته یو نفس ته یعنې یو جنس ته پیدا کړی یې. ورپسې وایي وخلق منها زوجها پیدا کړی دغه جنس نه د بیبي
نصر میاو دے نکو میاو دے او بیا ډیر شوی یې آیت اول کې وی اتقوا ربکم اخر کې وی واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ویریږئ د الله ذاتنا چې تاسو سوال کوئ یو بل نه په واسطه د هغه باندې والارحام ویریږئ د پرې کولو د صلې رحمه نه ګوره د دې آیت په اول کې تقوا ذکر کړه آخر کې تقوا ذکر کړه ځکه د معاشرې تذکره ده معاشره سمای کورنۍ سمای چې د یو جنس نه پیدا یې نیکو میاو دی نو که ډېر شوی نو شکر باسئ د الله نه یره کوئ د الله نافرماني مه کوئ د الله د پیغمبر نافرماني دا د تقوا سره وتړله چې د الله د پیغمبر نافرماني هغه تقوا نه ده او د الله د پیغمبر تابعداري هغه تقوا ده هغه پرهیزګاري ده معامله بل شان شوه تقوا خلکو دې ته وایي چې سترګې غټې غټې تورې کا او کته کته ګوره تسبیح لاس کې ونیو په دغه تقوا ده کو خلاف د پیغمبر اولیاء او شکل خلاف د پیغمبر عمل خلاف د پیغمبر غم او خادي خلاف د پیغمبر اراډي متقی او داړي لوی پیر دی او داړي لوی نیک سړی دی نه پرهیزګاري او نیکی دای په اطاعت الله د پیغمبر کې خود چې کله الله د پیغمبر تابعداري ته متقی وي ته پرهیزګار وي ته نیکوکار وي او کله الله د پیغمبر نافرمانه کدا صورت نه تور کې هر صورت ځان صبر کې خدای ګوره نه متقی او نه پرهیزګار وي هغه نتیجې چې په تقوا مرتب دي دا هغې په تمه مه چې الله به دې امداد وکړي الله به درله رزق درکړي نه نه د هغې په تمه مه د الله د پیغمبر تابعداري قرآن ځای په ځای ذکر کوي الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله زما پیغمبران دې خلکو ته ووایه که تاسو د الله سره مینه کوئ نو زما تابعداري وکړئ یحببکم الله الله به تاسو سره مینه وکړي زما تابعداري وکړئ نو د الله مینه به در سره وي او که زما پیغمبر تابعداري نه کوئ نو بیا پر د الله مینه او د الله محبت نشته تش په نوم باندې کار نه کیږي تابعداري د پیغمبر به کې او په هغې لاره به ځي د الله تابعداري به راځي او بل ځای قرآن وایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا چاچ خلاف وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس دا غینا چې معلومه شو د پیغمبر پاک طریقہ و او روان شپې دا غلارینا چې مؤمنانو د ایمان پرنا باندې اغستلا نو الله وی ولی ما تولى ونصلي جهنم وابلو دلرکم خواچوڑی دا دنو کدر جهنم تا وساد
هغه تقوا ده هغه پرهیزګاري ده هغه کامیابی ده هغه د رزق د زیاتېدو سبب دی هغه د خوشحالۍ سبب دی او که د الله د پیغمبر تابعداري وي زما مهربان نو بیا سي ژوند تېرول دي یو سالک وایي تاثر رسول وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا ښکاره کې چې زما د پیغمبر سره مینه ده دا واجبه خبره ده ان كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کستا مینه رښتیا د پیغمبر سره وي تا به د پیغمبر پاک تابعداري کړې وه ځکه چا چې چا سره مینه یې د هغه تابعداري کوي نو چې ته وایې زما د پیغمبر پاک سره مینه ده بیا اطاعت هم د هغه وکړه که نه پنجاب کې چې چا ته نیت روان شي نو یا یې ولي یا یې ووتي یا یې وسوځوي او آواز کوي وایي دا ګستاخ رسول و ځان له یو بهانه کتلې ده او کم خلک چې دا کار وکړي نو د هغوی نه څوک تپوس نه کوي چې دی ګستاخ رسول یا و یا نه او ته خو ګستاخ د الله یې تا خو الله سره بل څوک حصهدار ګرځولی د هغوی نه بیا څوک تپوس نه کوي عجیبه قانون دی زموږ په بل کې ګستاخ رسول له خو سزا ورکړې او چې ګستاخ د الله دی نو هغه له سزا نه ورکړې نوم یې تاریخ صحیح تاریخ لبیک ځکه چې مسلمان وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او هغوی وایي لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله نو تا خو رسول د الله مقام ته او د الله درجې ته ورسول نو د الله ګستاخ دی او رالګي د پیغمبر ګستاخ ته وایي دا وایي پښتانه وایي ګلبیل کوزي ته وایي چې تا کې دوه سوري دي خپلو سورو ته نه ګوري چې په ګلبیل کې څومره سوري یو دې ته نه ګوري چې د الله ګستاخ دی هغه له سزا پکار وه او دې ته ګوري وایي د پیغمبر ګستاخي وکړه او د پیغمبر ګستاخي یا کړي یا ني خو یو لیبل پې ولګي زموږ په دې ملک کې هم دا یو مسله وه چا چې د اولیاء کرامو احترام کو چا چې د قبرونو عزت کو چا چې غم او غادي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول نو چا چې د اولیاء قدر کوي دی اولیاء نه مني چا چې زیارت ته تلل د پیغمبر پاک په طریقه منل وی دی زیارت نه مني چا چې دعا او خیرات د پیغمبر پاک په طریقه منل دی خیرات نه مني دا عام قانون دی چې سړی بدنام کا او بیا وایي نه بیا خیر دی پښتانه وایي اول بدنام کا او بیا مړ کا اول به بدنام کو او بیا به باغله برو لګو او بیا به مرګ رواو کړو په دې ملک کې بدقسمتي دا وه الحمدلله ثم الحمدلله الله یو ډله پیدا کړه یو جماعت پیدا کړ چاہے ته پښتانه پر پیریان وایي هغې جماعت نوم د ارشاد توحید و سنت هغوی راولګېدل خلکو ته یې ویل چې د الله عکس دی د مخلوق عکس دی د پیغمبر پاک عکس دی د صحابي عکس دی د ولی عکس دی او د هر بنده څه حق دی دا ښکاره کړه او خلکو ته یې چشمې واچولې هسې یو سړي چې
نظر کوي نو هغه تور او سپین نه پیژني خو چې چشمې ورته واچوې نو هغه بیا تور او سپین وپیژني کم سے کم چشمې ورته واچولې چې هغه تور او سپین وپیژني که زموږ ملګري نه دي خو عوام په دې پوه شو چې زیارت ته تلل په کومه طریقه پکار دي که زموږ ملګرتیان نه کوي په دې پوه شو چې د واده ډوډۍ د ناوې د راوستو نه مخکې پکار ده او که وروستو که زموږ ملګرتیان نه کوي خو په دې پوه شو چې دعا د فرضو نه بعد پکار ده او که نه سنتو نه بعد به په جمع کوو که زموږ ملګري نه دي په دې پوه شو چې اسقاط عاجزانو له ورکول پکار دي او که نه په هغې به چورلندی کې او ملیان به چاپېره ناست دي یو بل ته به بخي رابخي که زموږ ملګري نه دي خو په دې پوه شو چې موږ قبرونو کې مړي ښخ کړي ژوندي هم نه دي ښخ کړي الحمدلله ثم الحمدلله چشمې مو ورته واچولې او په دې هم پویه کړله دا اجتماعګانې هم د دې دپاره چې رڼا راشي ما ته یاد دي زه طالب ومه سن 82-83 کې زه به په دې ملکنډ لار وه او زه به کوهستان ته تلمه سبق ته نو موږ چې وه بس کې ناست وو او ملکنډ ته به ګاډی راخته نو په لاره کې یو زیارت و خلکو به پې پیسې غورځولې ګاډی به ودرېده چا به 4 انې غورځولې او چا به انیس غورځو چا به اته انیس غورځو زیارت شیشې سره ناست و هلته یو مشر سړی ناست و دا ځای نه چې ګاډی راغی راته انیس یې راکړې وې دا دی بابا ته وغورځو نو ما هغه تاجر جیب کې واچو ما به بابا ته وګورم ما بابا پتا نو څه کوي چورګه بیا په سمې ولا ورکا چې ملکان سره ته وی خطونه غتانیز به واپس ورکو و به ګاډي برابر باندې واوړي ما کاوړي ده په دوړ باوړي ده کته وګور دی دیو نو ورغوم بیا ما چل دی اړای خو اړای نو چې په ما اړای پتا دی واوړي دا زموږ عقیده وا نن الحمدلله ثم الحمدلله په صبح سرات کې روان شه او د پیښور نه تر باجوړه ځه خو چېرته نظر و نیاز نه غورځېږي لاړل هغه شرکیات ختم شو هغه بدعات ورک شو او چا چې هغه بدعات کول نن بیا هغوی ته هم ځان بد ښکاري زموږ ملګري نه دي خو ځان پې ورته بد ښکاري نو هغه کوي نه چې هغه نشي کولی نو خلک به وایي تاسو هم بدپیریان شوئ یاره وایي یو بل شی به شروع کړو چې دا مړي نه دي دا ژوندي دي دا قبر کې ژوندي دي نو وایي زه دغې سره تړم یا خیر ته کو چې هغه نورې دې ومنلې دغه هم پوره ده دا د الله احسان و د الله کرم و موږ خو صرف د دې لپاره راشو چې ملګرو سره ملاقات وشي لیدل وشي او انشاءالله تفصیلی بیان زما نه وروستو زموږ د جماعت یو بهترین عالم دی او ډېر ښه بیان کوي مولانا باچا منیر صاحب هغه به بیان کوي انشاءالله تاسو ښه په مینه باندې هغې ته ناست یئ او د هغې بیان به اورئ الله دې ما او تاسو له د